پروګرامونه کېږي. راځو به نوښار ته. د نوښار جایزه به مونږ ګټو. قسمت کا دونی اسحاق خټک هغه باندې که خبره کوو نو څه به وایو؟ تفهیم به نوښار تخت چې دی ټولو نظر خلک قسمت کرښی بس دغه یې که نه نوښار تخت چې دی ډېر زیات دلچسپ دی. ټول پاکستان خیبر پختونخوا چې پوره پاکستان نظر په نوښار تخت باندې دی چې نوښار تحصیل نظامت به څوک وړي او څنګه چې حامل هم دی. بالکل یو طرف ته وزیر دفاع کوم ځای دی پرویز خان فرزند دی مشر اسحاق خټک ولاړ دی، بل طرف ته پاکستان پیپل پارټي اغاز خټک ولاړ دی، بل طرف جمعیت الاسلام مفتی حاکم علي اکانی ولاړ دی، بل طرف ته عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی بابر شاه ولاړ دی. پاکستان مسلم لیگ چې پی کې 63 سیټ دی وړي هغې مورال ډېر زیات اوچت دی دې ټایم کې. نو هغې اختیار ولي رور چې دی عبدالحق پاکستان مسلم لیگ نون نه ولاړ دی. ډېر تګړه کوم کینډیډیټ دی ولاړ دی. اهمیت دی ټولو خپل خپل یو وزن دی. خو اسحاق خټک چې دی نو هغه څنګه تاسو وایي چې قسمت نه لکي دی نو هغه دې طریقې سره چې پی کې 63 چې ګوري او موجوده دغه ته ګوري ماحول ته ګوري نو ډېر بالکل بدل دی. بالکل بدل دی. هلته هغه وخت چې کومونو پاکستان تحریک انصاف چې کوم کینډیډیټ و میا عمر ته ټول اپوزیشن جماعتونو په یو پیج باندې ولاړو او عام چې لکه بکول دی میا عمر چې زه ماشوم وم نوی وم دا ټول کلالیان چې وو دا ماته ټول یو شوي دی ټول یو ځای شو زه یې راواچولم او اوس صورتحال نه دی. اسحاق خټک ته پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه خپل جنډې لاندې امیدوار ودرولې، داسې جمعیت الاسلام چې دی خپل جنډې لاندې امیدوار ودرولې، پاکستان پیپل پارټي چې دی خپل جنډې لاندې امیدوار، عوامي نیشنل پارټي خپل جنډې لاندې امیدوار ودرولې دی. نو چې ته مهنګایي خبره راشي نو دا جماعتونه چې دي مهنګایي چې وایي نو دوی به مهنګایي ووټ اپ والي. خو یو جماعت اخیستو نو به اسحاق خټک ته مشکلات راتلو. نو چونکې مسلم لیگ نون جمعیت مهنګایي خلاف خبره کوي ووټ به هم والي، جمعیت الاسلام مهنګایي خلاف خبره کوي ووټ به هغې والي، عوامي نیشنل پارټي چې ده خبره کوي د مهنګایي خلاف ووټ به هغې والي، پاکستان پیپل پارټي کینډیډیټ دی څه حده پورې به هغې د مهنګایي ووټ والي. ووټ چونکې انفرادي طور هر جماعت ته ځي جمع کېږي نه د اسحاق خټک مقابلې کې. د اسحاق خټک ته په دې سیټ باندې څه بظاهر خطره نه ښکاري وته وقتي دغه پریشاني ورته شته چې کلاړیان بل طرف ته لاړي نو هغوی فوراً هغوی چوکن نه ناست دي او ما کلاړیان واپس راولي. لکه بله یو ځای کې صورتحال پیدا شوی چې لیاقت خټک د پاکستان تحریک انصاف کوم ایم پی ایم دی زوی په دغه کې دی پاکستان پیپل پارټي کې دی، هغې خپله پاکستان پیپل پارټي سپورټ کوي په لزي د وجه هغه کوم یو اولګل دی شامل کړی او یو شمولیت تقریب هم کړی دی خپل یو وایرل کړی په سوشل میډیا باندې. بل یې سجې پرویز خټک سره هماغه کس شامل شو او فیصله یې واپس وایسته پاکستان پیپل پارټي کینډیډیټ حمایت او واپس اسحاق خټک په قافلې کې شامل شو. اسحاق خټک حمایت اعلان یې وکړو. نو کم وکټ چې پاکستان پیپل پارټي وایي نو ډېر وخت پرې هغې ځان سره وکټ برقرار نشي ساتلی ولې چې هلته جارحانه بالنګ شروع دی پرویز خټک او ورسره چې کوم ټیم دی اسحاق خټک، ډاکټر عمران، ابراهیم خټک، اسماعیل خټک او کوم چې دی نور خلک خواري کړي دي خپل انتخابي میدان کې نو هغوی زر هماغه وکټ چې کوم دی واپس تحریک انصاف ته واپس راړي او دې لحاظ سره چې ګوري اسحاق خټک دی قسمت نه لکي دی چې هغه سره قسمت روان دی او قسمت ملګرتیا ورسره روان دي. پروګرامونه شمولیتي دي، ډور ټو ډور مهم دی.